بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به بالکل ټیک ټاک او د ژوند نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. نن داسې وظیفه ده ډېره زیاته طاقتوره ده چې کله تاسو ته دا وظیفه بیان شي او تاسو یې واورئ نو تاسو ته پته ولګېږي چې بالکل دا وظیفه ډېره زیاته طاقتوره ده او ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. څونه وظایف دي په ټولو کې دا ډېره زیاته طاقتوره ده زما په نسبت باندې. او هغه وظیفه داسې ده چې نن سبا څومره خلک دي تقریبا 90% خلکه دا په نشه کې مبتلا دي او سړی داسې وایي چې لکه زه چرس کما، زه افیم څکمه، زه پلانکې څیز کما، زه پلانکې څیز. د نسوارو نه، د سګرټو نه، د چرسو نه به څنګه زه واوړمه. نن ستاسو لپاره ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده، یا د هغه چا لپاره ډېره ناشنا وظیفه ده. ستاسو کلي کې دي، ستاسو په کور کې دي، ستاسو رشته دار دي. دومره ناشنا وظیفه ده که تاسو هغوی ته ووایئ، یو پیره تاسو هغوی ته دا وظیفه ووایئ نو انشاءالله ټول عمر دپاره څومره چې دا بنده ژوندی وي دی به نسوار بیا نه کوي، دی به چرسه د بیا نه څکي، دی به چیلم بیا نه څکي، دی به بیا سګرټ نه څکي او ټول عمر به تاسو ته دا دواګانې کوي. راځئ چې نن موږ یو عهد وکړو چې دغه غرونه چې کوم په نشه کې ککړ دي، کوم کسان په نشه کې مبتلا دي، دا وظیفه هغوی ته وښایو چې د هغوی ژوند هم لږ بدل شي، هغوی هم لږ د ژوند نه مزې والي څنګه چې ما او تا د ژوند نه مزې اخلو. نو راځئ زو د وظیفې لپاره ډېره ناشنا وظیفه ده. وظیفه دا ده چې څه څیز به راوالي، یا به اوبه راوالي، یا به څه بل خوږ څیز راوالي او په دې باندې به سورة العصر دا به پې 3 پیرې وي. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا صورت به په دې باندې 3 پیرې وي او دغه شانتې 90 پیرې لس کم 100 پیرې به په دې باندې یا صبور وي، یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو، یا صبور به وي. نو چې کله ما ورته دا وظیفه وکړله 3 پیرې ما ورته سورة العصر ویلې، بیا ورپسې 90 پیرې لس کم 100 پیرې یا صبورو دا موږ وویلې. دا موږ په اوبو باندې دم کو یا دا موږ بل یو څیز باندې دم کو او چې کوم سړی نشه کوي او څه قسمه نشه کوي ما ورته هغوی له دا ورکو هغه وڅکو. انشاءالله د مرګه پورې به محترمو دا بیا نشه نه کوي. او د نشې نه د خلاصي دپاره یو بل ډېر زیاته ناشنا عمل، تاسو لږ غوږ کېږئ، دې خبرو ته لږ سوچ ورته وکئ. که یو سړی دا چرس کي نو دی روزانه څونه چرس کي، مثال په طور د یو ټایم دی څونه چرس کي، هغه عمره غونډاره به دی راوالي، راوایغستو دا به تله باندې کېدي، د هغې په وزن باندې به شین ډکې راوالي. کم ډکې؟ شین ډکې به راوالي او په بله تله کې به ورسره کېدي. نو چې دا ډکې او دغلته دا چرس چې کوم دي دا برابر شي، دا وزن کې برابر شي. نو که ته حالو کې نن یې دقه چرس وڅکل، سبا لپاره شین ډکې د څه ناڅه به اوچ شوی نو دغه شین ډکې مطابق به روزانه دی څه کوي، چرس بس کي. نو که ته حالو کې هفته پس شین ډکې دا ورو اوچېږي نو چې څومره ورو ورو دا ډکې سپکېږي نو دلته به دا چرس ورو ورو کمیږي. داسې وخت به راشي په میاشت کې چې یو میاشت پس به دا ډکې مکمل اوچ وي، پوټی وزن به نه وي. د ډکې مطابق چې ما ورته کله چرس بیا څکو، چې کله بیا چرس دا چرسیان بیا څکي د ډکې مطابق نو هلته کې به بیا دومره وزن به نه وي. نو څومره چې ډکې ورو ورو سپکېږي د بل سایډ ته به دا چرس ورو ورو دا کمیږي. نو یو طرف ته وظیفه شوله او بل طرف ته دا عمل شو د نشې نه د خلاصي. الله پاک دې ما او تا او زموږ څومره خاندان دي او څونه ملګري دوستان دي د نشې د لعنت د دي الله پاک موږ ټولو ساتي. آمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.